امام تاج الدین ابو نصر عبدالوهاب بن علی متوفى 771 هجری دغه هم په کتاب طبقات الشافعیه الکبرى جلد نمبر 1 صفحه نمبر 421 کې دا خبره بیان کړې ده چې امام بخاری رحمت الله علیه د امام شافعی رحمت الله علیه مقلد. نو امام تاج الدین سبکی رحمت الله علیه طبقات الشافعیه الکبرى کې دا خبره بالکل صفه واضحه کړې ده. صرف خلاصه د بیانومه چې هغه دا خبره د لیکلې ده چې امام بخاری رحمت الله علیه د امام شافعی رحمت الله علیه مقلد. نو د دینه دا خبره ثابته شوه چې امام بخاری دا مقلد وو، خو غیر مقلدین سوای چې نه امام بخاری مقلد نه ده بلکې اهل حدیث ده، بلکې اهل حدیث ته مقلد نه ده. او دومره حواله ده طبقات الشافعیه لابن قاضی په دا کې مصنف دا خبره لیکلې ده. مصنف نوم د ابوبکر بن احمد بن محمد بن عمرو بن قاضي شعبه الاسدي الدمشقي. د په خپل د کتابو کې د لیکلي دي محمد بن اسماعيل بن ابراهيم ابو عبد الله البخاري صاحب الصحيح اخذ عن اصحاب الشافعي الحميدي الزعفراني والكرابيسي وابي ثور. دا څلور نمونه د ذکر کړی دي چې دغه د امام شافعي رحمت الله علیه شاګردان او امام بخاری رحمت الله علیه د امام شافعی رحمت الله علیه د څلورو شاګردانو نه علم حاصل کړی ده. اخذ عن اصحاب الشافعی علم حاصل کړی ده امام شافعی رحمت الله علیه د شاګردانو نه. دا څلور شاګردان دلته د په ظاهر بیان کړی دي او مخته بیانوي وروا عن الكرابيسي وابي ثور مسائل عن الشافعي. او امام بخاری رحمت الله علیه د دغه دو امامانو نه د امام شافعی رحمت الله علیه په باره کې ډیر زیات مسائل حاصل کړی دي. امام بخاری رحمت الله علیه د دغه دو امامونه د امام شافعی رحمت الله علیه ډیر زیاته مسائل حاصل کړي دي. ولهذا ذكره العبادي وغيره في طبقات الشافعيه. او داس امام عبادي دغه هم او داس نور امامان چې کوم دي هغه هم دغه امام بخاری رحمت الله علیه د امام شافعی رحمت الله علیه د مقلدینو نه شمار کړي. نو دا خبره د ثابتوي چې امام بخاری رحمت الله علیه د امام شافعی رحمت الله علیه مقلد. ځکه چې امام بخاری دی امام شافعی رحمت الله علیه د څلورو شاګردانو نه علم حاصل کړی او دو شاګردان داسې ښودلي چې دنه امام بخاری رحمت الله علیه د امام شافعی رحمت الله علیه د مسلک ډیر زیات مسائل نقل کړي. او داسې شاه ولی الله محدث دهلوی رحمت الله علیه کتاب الانصاف صفحه نمبر 48 په دا کې دا خبره ثابته کړې ده چې امام بخاری رحمت الله علیه د امام شافعی رحمت الله علیه مقلد. د شاه ولی الله محدث دهلوی رحمت الله علیه خپل مکمل نوم دا شاه ولی الله احمد بن عبد الرحیم بن وجیه الدین محدث دهلوی. د موغدا او دا خبره ثابته کړې ده ومن هذا القبيل محمد بن اسماعيل البخاري فانه معدود في طبقات الشافعيه. وممن ذكره في طبقات الشافعيه الشيخ تاج الدين السبكي. دا امام بخاری رحمت الله علیه دا د امام شافعی رحمت الله علیه د مقلدینو نشمار کړی ده ځکه چې امام تاج الدین السبکی ابو نصر عبدالوهاب بن علی رحمت الله علیه دغه هم امام بخاری رحمت الله علیه د امام شافعی رحمت الله علیه د مقلدینو نشمار کړی. نو دا درې حواله دي امام تاج الدین السبکی او داسې ابن قاضی او درم نمبر باندې امام شاه ولی الله رحمت الله علیه دغه درې مکمل تفصیلی حوالجات موجود دي. دا خبره بیانوي چې امام بخاری رحمت الله علیه د امام شافعی رحمت الله علیه مقلد او د امام شافعی رحمت الله علیه د شاګردانو نه علم حاصل کړی. او داسې د غیر مقلدینو یم نامور او مشهور عالم نواب صدیق حسن خان دغه کتاب د الحته فی ذکر صحاح 6 صفحه نمبر 242 کې دا عبارت نقل کړی دی چې امام بخاری رحمت الله علیه د امام شافعی رحمت الله علیه مقلد. قال الشيخ تاج الدين السبكي في طبقاته كان البخاري امام المسلمين. امام بخاری رحمت الله علیه د مسلمانو امام وقدوه المؤمنين او د مؤمنینو رهبرو د مؤمنانو خلقو رهبرو وشيخ الموحدين او د موحدینو شیخ والمعول عليه في احاديث السيد المرسلين او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو په سلسله کې په د باندې اتفاق شوی ده. وقد ذكره ابو عاصم في طبقات اصحابنا الشافعيه. او دا څه فرمایي چې ابو عاصم امام بخاری رحمت الله علیه د مونږ د شافعی نشمار کړی. نو نواب صدیق حسن خان
دا خبره ثابتوي چې امام بخاری رحمت الله علیه دا د امام شافعي رحمت الله علیه مقلد دغه یو بل حواله درته بیانو. فلنذكر بعد ذلك نبذ من الائمه الشافعيه. وای چې مونږ ته پکار ده چې مونږ د داسې امامانو د شوافی د مسلک د څو امامانو تذکره هم وکړو. ليكون الكتاب كامل الطرفين چې کتاب دواړو طرفو ته شامل شي. دواړو طرفونو مراد څه؟ حنفي او شافعي. وهؤلاء صنفان او دا امامان په دوه قسمه دي. بعض امامان خو هغه دي چې هغه دي براه راست امام شافعي رحمت الله علیه شاګردان دي، او بعض امامان هغه دي چې هغه ورسته دي، یعنی امام شافعي رحمت الله علیه د شاګردان دي. نو دا خبره ثابته کړې ده چې امام بخاری رحمت الله علیه چې کوم شاګردان دي د هغه دو شاګردان دي. هغه تذکرہ دلته بیان کړی، یو امام رازی او یو د امام بخاری. تفصیل اورئ. احدهما من تشرف بصحبه الامام الشافعي. یو قسم خو هغه دي چې هغه براه راست د امام شافعي رحمت الله علیه شاګردي اختیار کړی ده. او دوم نمبر باندې من تلاهم من الائمه چې په هغه نه بعد راغلي دي. امام شافعي رحمت الله علیه په دور نه ورسته، یعنی هغه د شاګردانو په دور کې راغلي دي. فمنهم محمد بن ادریس ابو حاتم الرازی او محمد بن اسماعیل البخاری. ابجد العلوم صفحه نمبر 126 جلد نمبر 3. نو داسې نواب صدیق حسن خان دا دوه حواله تاسو مخکې ما ذکر کړل چې دای په دې کې دا خبره ثابتوي چې امام بخاری رحمت الله علیه دا د امام شافعي رحمت الله علیه مقلد. او داسې مولوی محمد حسین بټالوی دا کتاب د اشاعت السنه جلد 1 صفحه نمبر 74 په دغه کې دا خبره ثابته کړې ده وای چې امام بخاری رحمت الله علیه چې کوم مذهب ده د امام شافعي رحمت الله علیه مذهب، یعنی د امام شافعي رحمت الله علیه مقلد. او دی بیا هم دا خبره بیانوي وای تاسو شرک مکوئ. دغه ټولو تصریحاتو نه دا معلومه شوله چې په هغه کې امام تاج الدین السبکی او داسې امام شاه ولی الله رحمت الله علیه او داسې ابن قاضي د مکمل تفصیلی نوم ده، او داسې نواب صدیق حسن خان او حسین بټالوی دغه ټولو تصریحاتو نه معلوم شول. څو علما خو دې مونږ دي او دغه دوه علما دا دي تقریبا په 10-15 نه زیات حواله موجود دي چې په هغه کې دا خبره ثابته کړې ده چې امام بخاری رحمت الله علیه د امام شافعي رحمت الله علیه مقلد. نو د دې ټولو خبرو خلاصه دار وته چې امام بخاری د امام شافعي څخه مقلد ده. او بیا دا خبره بیانوي چې تاسو تقلید ما کوئ. تقلید خو شرک ده. تقلید دا خو یو شیطانی کار ده. الله تعالی دې موږ د تقلید نه وساتي. دا خبرې کوي نو خبره په ځین کې نه وي. او دا خبره هم دی کوي چې تقلید معنی د پټه پړی چې کوم غار د جناور سروي غاړې ته شوی. نو موږ دا خبره ورته بیانو چې د تقلید دوه معنی دي چې کله تقلید معنی د موږ غوندي مقلدینو د پاره وي موږ د دې معنی د هار والا کوو، او کچیرته د تقلید معنی د تاسې غوندي جناورو د پاره وي، تاسې غوندي غیر مقلد به حصہ خلکو لپاره وي، بیا موږ د تقلید معنی د پټي والا او د پړی والا کوو. نو خپل ځان ته د پړی والا معنی ثابتوي او موږ خپل ځان ته د تقلید معنی د هر والا ثابتو. او داسې یو حواله دغه په ذهن کې کنه وای چې د کوم بزرګ ده هغه دا وای چې تقلید شرک ده. رئیس ندوی غیر مقلد دا وای تقلید شرک ده. سلفی تحقیقی جایزه صفحه نمبر 821. دوم نمبر ابو الحسن سیالکوټی دغه دوه کتابونه دي الکلام المتین الظفر المبین صفحه نمبر 61 او صفحه نمبر 38 په دا کې دا خبره بیانوي تقلید شرک ده. نو دی خو اول دا خبره ثابته کړه چې امام بخاری رحمت الله علیه دغه هغه د مقلد ده، د امام شافعي رحمت الله علیه مقلد ده. او دومره خبره دی دا ثابته کړه چې تقلید شرک ده. گویا د دې مطلب د خبرې مطلب دا ده چې امام بخاری رحمت الله علیه هم نعوذ بالله مشرک. او د تاسو نه زدا سوال کوم چې کوم یو سړی مشرک وي آیا هغه سړی جنت ته تللی شي او کنه؟ او د مشرک سړی اتباع کول آیا هغه خلک د مشرک سړی اتباع پیروي په وجه باندې آیا د هغه په شا باندې بځي او کزان ته بځي؟ آیا دی به هم د امام بخاری رحمت الله علیه په کټګری کې وي او کزان ته وي؟ ځکه چې په هغه باندې خو د شرک فتوا ولګوله. او مشرک سړی جنت ته کله هم نشي تللی، او څوک چې د داسې سړي خبره مني هغه هم جنت ته نشي تللی. او داسې غیر مقلد یو بل عالم ده مصنف عبدالله ناصر رحمانی د کتاب د تقلید کی مخالفت کیو صفحه نمبر 11
पता के खबर बैनवी जो फेल शिरक हो वो कैसे रवा हो सकता है जो कुम फेल शिरक हुई अगर कल जायज़ अकल रवा कीगी। और भला हवाला डॉक्टर बहाउद्दीन तारीख़ अहले हदीस सफ़ा नंबर 199 पता के खबर बैन शवाफ़ अहले हदीस नहीं वाई शवाफ़ चुकम दी अगा अहले हदीस नदी ब्या सियाहतुल जनान अब्दुल कादिर हिसारवी दगा सफ़ा नंबर 3 और 4 के बैनवी जो अहले हदीस नहीं वो जहन्नमी है। नो खुलासा वर हुई कि गैर मुक़ल्लिदीन अवल दा खबर साबित का इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह दादे इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह मुक़ल्लिद और बिया दा खबर वकला कि तक़लीद मा कोई तक़लीद शिरक दा कि कल द इमाम बुखारी मुक़ल्लिद साबित को नो गोया कि द इमाम बुखारी बांधे द शिरक वाला फतवा लगावला। और बिया दा खबर बैनवी कि गदा शवाफ़ अहले हदीस नहीं कि कुम शवाफ़ी दी मतलब इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह यादा से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह दाखुम दे इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह मुत्तबिईन न वो दागा दे मसला को नो दे वजह शवाफ़ी दाल अहले हदीस नदी गोया च दयम इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह दादे अहले हदीस न वईस्त। और बिया खबर बैनवी जो अहले हदीस नहीं वो जहन्नमी है कुम अहले हदीस नदी आगा जहन्नमियान गोया खुलासा दादा च दे प इमाम बुखारी बांधी दे जहन्नमी फतवा लगावला। नौजुबिल्ला तुमरा गलत खबर है कि यो कस बांधे द शिरक फतवा हम लगवी पे यो कस बांधे द जहन्नमी फतवा हम लगवी और दा से कलवाई च दगा द इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह मुक़ल्लिद और कलवाई च चुक द इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह मुक़ल्लिद वी अगा अहले हदीस न दा अखपला खबर बैनवी च मुंग द इमाम बुखारी मुक़ागयु खबर मनो मुंग द किताब मनो मुंग हर खबर इद द किताब न साबित दा नो दई दा से खबर च अगा ज़हन त नाराज़ आगा यो खबर मशहूर दा वकस्त बल चावल ची वक्त द स्पी और दे खपल वक्त न गोरी और पसपे पस मंडी वही ची दा वक्त वलर न योर ए दई हम दास मिसाल दई देता न गोरी ची मुंग कुमा खबर को दी मुंग बुजुर्गान कुमा खबर कई मुंग न वरस्ते या माह के कुम दी मुंग आलिमान दी आ कुमा खबर कई दई देता न गोरी बल्कि खपल यो सोच दई खपल यो मनशवी यो मकसद दई आगा त दई जान रसई बस देता न गोरी कि मुंग पचा बानी दे शिरक फतवा लगावला पचाम दे कुफर दे जहन्नमी फतवा लगावला पचाम संग फतवा लगावला देता बिल्कुल दी तवज्जो न और कई बल्कि दे खपल यो ज़ाती मकसद नो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बानी गैर मुक़ल्लिदीनो दे शिरक फतवा हम लगावली दा और दे जहन्नमी फतवा हम लगावली दा कि दा मुशरिक हम दा और जहन्नमी हम दा।